کې الله پاک دا اعلان کړی دی چې د رمضان په دې میاشت کې ما په تاسو روزې فرض کړي دي. ظاهر کې روزه یو ګران عبادت دی، ځکه چې سړی د خپلو خواهشاتو نه بند شي، د خوراک نه، د څښاک نه او د نورو خواهشاتو نه. لیکن الله فرمایي چې دا څه نوی عبادت نه دی، دا ستاسو نه مخکې په نورو امتونو ما د عبادت مقرر کړی و، او زمونږ نه مخکې چې څومره امتونه تیر شوي دي اکثریت روجې نیولې دي، اگر چې د هغې د روجو کیفیت جدا او زمونږ جدا، خو روجې په هغې وې. او زمارونو دا روجې د رمضان دا زمونږ د مسلمان دپاره د رحمت یو ډېره لویه میاشت ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک په دې میاشت کې نفل عبادت کوي، الله پاک دله په هغې د فرض و ثواب ورکوي. او چې کم انسان په دې میاشت کې فرض عبادت وکړي، هغه له خدای پاک هغه یو په اویه حسابوي. دا میاشت د عبادت میاشت ده، او بیا دا هغه میاشت ده چې حضور پاک فرمایي چې کله د رمضان میاشت راوخیږي نو الله پاک فرشتو ته اعلان وکړي چې د دوزخ دروازې بندې کړي او د جنت دروازې کولو کې. نو زمونږ اکثر علما لیکي چې کم خلق په دې قبرونو کې په عذاب کې مبتلی، کم مسلمانان، نو په هغه مسلمان باندې د رمضان په میاشت کې عذاب بند شي، او دې قبرونو ته د دوزخ د تاو او د بدبویۍ په بدل کې د جنت خوشبویۍ او یخوالی را رواني. نو هغه انسان ډېر خوش قسمته دی چې هغه له خدای پاک په دې مقدسه میاشت د رمضان کې مرګ ورکړي. مرګ هغه څیز دی چې د هغې نه هېڅوک نه خلاصېږي. واحد مرګ هغه شی دی چې هر څوک یې مني. د خدای په ذات کې ډېر خلک شک کوي، ډېر یې نه مني، لکه دا دهریان. قرآن ډېر خلک نه مني. انبیاء او پیغمبرانو کې ډېر خلک اختلاف کوي، زمونږ ښکلي پیغمبر هم ډېر خلک نه مني. ډېر خلک جنت او دوزخ او د قبر عذاب هم نه مني. لیکن واحد مرګ هغه حقیقت ته چې نه ته مسلمان انکار کولی شي او نه ته کافر انکار کولی شي. صرف دومره فرق دی چې زمونږ د مسلمانانو په مرګ ایمان دی، او چې کم کافر خلق دی د هغې په مرګ ایمان نشته. نو اوس به ته وایې چې ایمان څه ته وایي چې ټول یې مني دی، د ایمان څه مطلب؟ زمارونو د ایمان دا مقصد دی چې د هغې خلکو خیال دا دی چې ته به مړ کړم، که دا ته به نه وه راغلې نه به هم مړ، په دې ګولی ولګېدم او دې ګولی مړ کړم، که دغه ځای له نه وې تلې بچ شوی به هم، که فلانکي ډاکټر له رسېدلی وی نو دا بیماري به مې ښه شوې وه، مرګ نه به بچ شوی وم، که دې سړک ته نه وم وتې نو اکسیډنټ نه به بچ وم، مړ به نه وم. هغې دا وایي، هغې وایي د اکسیډنټ مړ کړم، هغې وایي د ګولی مړ کړم، هغې وایي د تبې د هارټ اټیک مړ کړم. او موږ څه وایو؟ موږ وایو دا اسباب خدای مقرر کړي دي، الله مړ کړم، خو دا ګولی یا دا تبه یا دا هارټ اټیک او یا دا فالج او د اکسیډنټ داره له خدای یو سبب جوړ کړو. زمونږ دا عقیده ده چې که ته هر څنګه وی خو ته به دې سړک ته تلې او د اکسیډنټ باندې به لازمن ته مړ کېدې، د دې ګولۍ خولې له به لازمن ته رسېدې، او د زړه دې بیمارۍ به خامخا ته وجلې. مرګ زمونږ په نزد د خدای په اختیار کې دی، د الله په لاس کې دی، او الله پاک د مرګ د هر چا دپاره یو خاص وخت مقرر کړی دی، او د هغه ټیم مقرر کړی چې د انسان لا پیدا هم نو. موږ نو پیدا، زمونږ پلاران نیکونه حضرت آدم علیه السلام هم نو پیدا، دا ځمکه اسمانونه هم نو پیدا، او خدای پاک دا ځان سره د مخکې نه فیصله کړې ده چې فلانکې به په فلانکي ټیم پیدا کوم، دومره به جون ورکوم، دومره به د سترګې رپي، دومره به یې لاس او خپې ړقي، او په پلانکې ځمکه په پلانکي ټیم به ترې سو باسم، دغه خلک به په جنازه کوي او فلانکې ځمکه کې به ښخېږي. دا زمونږ ایمان دی او د خدای پاک فیصله ده.
مرګ نه بچ کېدل زمانونو شته دی نه. مرګ نه په بوډا دی او نه په غریب دی، نه په خان دی او نه په ځوان دی، نه په بادشاه دی او نه په ګدا دی. چې کوم ټیم یو انسان له مقرر دی چې هغه ټیم راشي، هغې کې نه یو سیکنډ وروستوالی کیدی شي او نه په هغې کې یو سیکنډ مخکېوالی کیدی شي. حضرت آدم علیه السلام چې کله خدای پاک پیدا کړ، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای، حدیث ته ترمذی شریف کې، د هغه د شان د هغه د بچي داسې واړه واړه راوویستل، پوټیني پوټیني د سرو میږو په اندازه واړو، په شکل د انسان و خو داسې واړه واړو، او په دې میدان کې ورته داسې خواره کړل. نو آدم علیه السلام د الله پاک نه تپوس وکړه، رب من هؤلاء، الله دا څوک دی؟ نو الله ورته فرمایل دا ستا بچي دي چې تر قیامته پورې ستا او ستا د بچو بچو نه پیدا کېږي، دا ستا اولاد دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې اولاد د آدم علیه السلام کې خدای پاک څه نښې مقرر کړې چې آدم علیه السلام پې پیښ و چې دا پکې ړوند دی، دا شل دی، دا ګوډ دی، دا غریب دی، دا مالدار دی، دا رنځور دی، صحتمند دی. په دې نښو نښانو د خپل بچیو پیژندل. نو د الله نه سوال وکړو، وی هلا سویت بین عبادک، الله د خپل بندگان د یو شان ولې نه پیدا کول؟ ورې دا نه وایي چې زما دا بچي د یو شان ولې نه پیدا کول، دا خو ستا بندگان دي. نو خپل بندگان به د یو شان پیدا کړو چې ټول صحتمند وي او ټول په سترګو لاسونو خپو جوړ وي، ټول مالدار وي، ټول خشته وي. رب العالمین یو جواب ورکړ، قیمتي جواب، وی دا فرقونه مې په دوی کې په دې وجه پیدا کړي دي چې دوی زما شکر ادا کړي. دا چې کوم د یوې سترګې ړوند دی، دی چې د دوو سترګو ړوند ته د دوو سترګو روغ ته ګوري نو دی بړه کې خپئ، اوهو سترګه مې یو ړنده ده، خو چې د برغو ړوند ته ګوري د دواړو سترګو نو دی به د خدای شکر ادا کړي چې شکر دی چې یو خو جوړه ده که چې دا کم انسان په لاسو یا په خپو شل دی، دی به لاس او خپې خو مې شلې دي یاره، لیکن دی خوا چې ګوري یاره سترګو باندې خو جوړ یم، ښه او بد خو وینم که نه، یاره خپې مې خوږ دي خو لاسونه ښه دي، پرتوغا خو په خپله تړلی شم. هر چا کې خدای پاک د خپل نعمت هغه نښه ښودې ده، که دی د خپل ځان نه لاندې وګوري نو دی به د الله شکر ادا کړي، او که دی د ځان نه بره ته هم ګوري نو قسم دی که د ملک بادشاه هم د خدای شکر ادا کړي. ګورئ ابوی د زما بادشاهي خو لږه ده چې د دې نه زیاته وي، ابوی دا خو د 5 کالو ده چې دا د 10 وي، د ځان نه بره ته به نه ګورې، ځان نه لاندې ته به ګورې. حضور پاک فرمایي نو د خدای د نعمت شکر به ادا کړي. او زما وروڼو موږ تاسو له چې خدای کوم نعمت درکړی دی، قسم دی که د دې نه لوی نعمت شته، هغه څه شی دی؟ هغه ایمان دی او دا کلمه ده چې مونږ یې وایو، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. د دې کلمې په قدر باله مونږ پوه شو چې دقسې د بل په اوږو مونږ مقبرې ته راشو. دې وخت کې مونږ د کلمې په قدر نه پوهېږو. مونږ له خدای چې ښکلی قرآن را کړی دی او مونږ له خدای ښکلی عظیم پیغمبر را کړی دی، قسم دی د دې نعمت په قدر به ځنکدن کې پوهېږو، او د دې نعمتونو په قدر به مونږ بیا په قبر کې پوهېږو، په آخرت کې به پوهېږو. دا مونږ له خدای لوی نعمت را کړی دی. یو هغه مسلمان چې هغه په ګندګۍ کې او هغه په لختو کې جارو را کاږي او هغه کلمه شهادت وی مسلمان دی او چوړی دی، قسم په خدای د خدای په نیز د امریکې د صدر د ټرمپ کافر نم خدای ته ډېر نږدې دی. کلمه لویه خبره ده. حضرت بلال کلمه ویلې وه، حضرت صہیب کلمه ویلې وه مسلمانو، حضرت سلمان کلمه ویلې وه مسلمانو. لیکن که 50,000 ابو جهله او 50,000 فرعونیان او 50,000 حامانیان دا لوی بادشاهان یو ځای کې، قسم دی که د بلال حبشي نوک ته د خدای په نیز رسېږي. د کلمې لوی طاقت دی، هغه کلمه مونږ ته خدای را نصیب کړې ده. نو آدم علیه السلام ته الله فرمایل دا فرقونه دی لدي چې دی زما شکر ادا کړي. نو بیا د بعضې بچو د تندو نه رڼا خطه، وی الله دا څوک دي زما د بچو کې؟ وی دا پیغمبران دي. نو د یو کس د تندي نه ډېره تیزه رڼا خطه، وی الله دا پکې څوک دی؟ وی هذا ابنک داود، وی دا ستا یو نوسی دی، بچی دی، داود یې نوم دی.
د ډېرې سجدې لګولې دي دا د ده د تندي نه رڼا خیږي نو آدم علیه السلام الله نه فورا تپوس وکړه الله څومره عمر دی والا مقرر کړی دی الله فرمایل 80 کاله نو آدم علیه السلام ته خدای په خپل عمر ښولو چې ستا به 1000 کاله عمر نو ده چې خپل ته وکتل زما 1000 دي او د هغه 80 دي دې تناسب ته یې وکتل دا خو ډېر لږ شی دی الله دا عمر والا زیات که دا خو لږ دی الله فرمایل نه ما چې کوم عمرونه مقرر کړي دي همغه به یې زیاتې پکې نشته وی ښه خدایه که زه د خپل عمر نه والا یو 40 کاله ورکم وی انته وذاکه دا ستا د خبره ده خو که تا د خپل عمر نه والا ورکه ستا به ګورې کمیږي لکه یو سړی چې هله 1000 روپۍ ورکړي چې دا سل ورکه نو که یو کس بل 1.5 سل ورکړي نو د بل 50 شوې هغه 1000 نه زیاتېږي د یو زیاتې شوې د بل کمې شوې ما چې کوم عمرونه دنیا کې خلکو له مقرر کړي هغه به زیاتېږي نه وی دا بس ما ولا رب زده من عمر 40 سنه وی دا ما د عمر نه 40 ولا ورکه رسول الله مبارک فرمایي چې کله خدای پاک آدم علیه السلام دنیا ته راولېږه د عمر به شمیره چې 40 پاتې شو ملک الموت ولا راغی وی ستا ټیم پوره دی نو آدم علیه السلام ورته وایي دا سوچ وکړه ما له خدای 1000 کاله ویلي دي اعده عدا دې شمیرم 40 پکې پاتې دي نو ملک الموت ورته وایي ولې الم تعطه ابنک داود تا خپل نوسي داود علیه السلام له 40 نه دي ورکړې وی لا نه مې دي ورکړې حضور پاک فرمایي نسیه و جحدا وی هغې ییرو نو انکار یې وکړه د هغې عالم داسې مثال دی لکه سړی خوب وویني چا ته خوب یادي چا نه هېري نو وی هېرې تي چې ما نه دي ورکړې وی دې وجې نه اولاد باندې هېرم راځي او انکار هم کوي نو آدم علیه السلام چې د پیغمبرانو نیکه دی او زمونږ ستاسو د ټولو پلار دی یو سیکنډ هغه ته اجازت ورنه کړی شو ساعت پاک ټیم لاړه کم وخت چې خدای مقرر کړی دی وروڼو هغه ټیم باندې به خامخا انسان بري خو خوش قسمت انسان داسې وي لکه د خور له چې خدای کم جون مرګ ورکړه ګوره 2 نعمته یو د رمضان مرګ ټیک د بارسان بچي رشته داران ټول خفه دي لازما د خپل کور مور چې د چا نه لاړه شي دا ډېر لوی نعمت دی زما وروڼو ډېر لوی نعمت خور په مخ د ځمکه ډېر لوی نعمت دی دا لوی نعمتونه دي د خدای چې دا لاړ شي نو اولاد خپوي رشته داران خپوي لیکن الله پاک د انسان دنیا ته نه ګوري آخرت ته ګوري د آخرت زندگی خدای پاک د دې ګلې ګلزار کړه ولې ګلې گلزار کړه د رمضان میاشت خدای پاک ورکړه هغه میاشت چې د جنت دروازې کولو دی د دوزخ بندې دي هغه ورځې شپې چې د رحمت اوله رحمت د رمضان لومبی 10 رحمت دی د رحمت چې خدای رسول وایي چې د رحمت شپې ورځې دي او د رحمت په شپو ورځو کې د 100 تر دې نه لوی خبره بله نشته او دریم د خدای لوی احسان دا چې جمعه ولا خدای ور نصیب کړه رسول الله مبارک فرمایي امام مسلم و مسلمة يموت يوم الجمعة وليلة الجمعة إلا وقي فتنة القبر د جمعې په ورځ یا د جمعې په شپه چې کوم انسان وفات شي د قبر د فتنې نه بچ شو عذاب نه فتنه یا فتنه د قبر عذاب تم وي د نکیر منکر سوال تم وي هغه تیاره یعنی د قبر چې څومره هیبتونه او تکلیفونه ټولو نه خلاصه شوه دا څومره لوی نعمت دی او بیا ناګهاني مرګ هم ولا راغی حضور پاک فرمائی مشکات شریف کے حدیث موت الفجات رحمت للمؤمن ناگہانی مرگ د مسلمان د پاره رحمت ته رحمت نو د رحمت مرگ راغی ناگہانی د رحمت په شپو ورځو کې راغی د رحمت په میاشت کې راغی او د رحمت په ورځ د جمعې په ورځ راغی دې نه غټه خوش قسمتي بله کیدی شي دا غټ خوش قسمته دی زما وروڼو الله پاک د انسان دنیا ته نه ګوري الله د انسان آخرت ته ګوري زمونږ دنیا ته نظر دی ځکه ژوند هم د دنیا سره دی او الله د انسان دنیا ته نه ګوري چې دی به مړ شي او زوی به خفه شي ورور به خفه شي او خور به خفه شي دا به ټول د دنیا نه ځي الله د انسان آخرت ته ګوري آخرت ولا ښه کوي نو خدای ولا آخرت ښه کو او د مرګ نه خو ما تاسو ته وي پیغمبران د دواړو جهانو مبارک سردار هغه له مرګ راغلی دی نو موږ د مرګ له کوم ځای بچ کیدی شو نن سبا ګورې وروڼو مرګ له ځان تیار ساتئ د دنیا په دې عیش و عشرت او د دنیا په دې مال او دولت د دنیا په دې بنګلو په موټرګو ګورې هېڅ اعتماد ونه ساتئ دا به د سترګې داسې رو رو پټېږي او د هر څه ته به ګورې او بیا به پریشان او هر څه پاتې شو
نیک عمل د الله رضا د خدای نزدېکت د رسول الله مبارک طریقه د خپله کې او بیا د رمضان د میاشتې نه فایده والی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په چا د رمضان میاشت راله او د دونه عبادتونه که چې ځان په خدای وبخي نو جبریل علیه السلام ویلی د خدای هلاک کی او رسول الله مبارک په امین ویلی دعا وکړئ چې خدای پاک د دې د آخرت لوی سفر د راحت او د خوشحالو کې ناګهاني صدمه ده نو تاسو د دې بچو ته د دې رشته دارانو ته ورونو خویندو ته دعا وکړئ چې خدای ولا صبر ورکړي الله دې ولا صبر ورکړي الله دې ولا په زړه د صبر پټی کړي او رب العالمین دې د دې د آخرت لوی سفر د خوشحالو کې الله د قبر تیارې پې رڼا کې الله روح یې د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د بیبي عایشې د روحونو سره ملګری کړي نیکانو بیبیانو د روحونو سره الله روح ملګری کړي او خدای د دې وارثانو نه دا غم هېر کړي د دې لوی صدمې اجر او صبر ور نصیب کړي او د په دې نیمه شپه کې چې دا کم مسلمانان جنازې له رالل او د خدای د رضا دپاره رالل خدای دې ټولو له په یو قدم اجرونه ورکړي او خدای دا کرونا وایرس چې کوم مصیبت زموږ په دې وطن او په مسلمان دی خدای دا لرې کړي خدای د مسلمانانو د دې نه حفاظت نصیب کړي زموږ د ملک د مسلمانانو بالخصوص حفاظت نصیب کړي خدای زموږ حرمین واپس کولاو کړي زموږ جماعتونه واپس کولاو کړي زموږ جمع واپس سمې کړي زموږ ختمونه واپس برابر کړي او د خپل عذاب نه الله په امن کې وسات چې کم پکې مبتلی الله د روح صحتونه ورکړي چې کم پکې وفات دی خدای د شهادتونه نصیب کړي زموږ ستاسو د ټولو نه د خدای د حضور پاک د طریقو مطابق زندگی واني د رمضان میاشت کې د خدای پاک رونو تلاوت پکې ډېر کوئ ذکرونه کوئ فضول وخت پکې مه تېروئ دې نه فایده والی خدای د نیکو اعمالو موږ له توفیق راکړي او خدای دې مخیر وخت کې په خولې دا کلمه نصیب کړي لا